नहीं करावाला राजवन إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت لویا مهرباني باندې موږ او تاسو داسې یو مجلس کې راجم شو چې هغې کې مونږ ته د الله رب العزت د الله د کتاب د نبي علیه الصلاة والسلام او د آخرت تذکره کیږي په دې تذکرو سره ایمان کې ترقی راځي او د بنده ایمانی طاقت هغه سیوا کیږي چې کله
دا درې خبرې د ژوند نه ووځي، د دې تذکره ووځي، الله، پیغمبر او آخرت، نو د بنده زړه کلکېږي، ایمان یې کمزوری کېږي او د ایمان په لار کې رس پر رضا دی په کته باندې راځي. رس پر رضا دی د ایمان په لاره کې کمزوری کېږي. کمالونه، دولتونه او جیدادونه، دفترونه هغه د سره سیوا شي، هغه یو لږ وخت د لارې ملګري دي او ډېر زر به پاتې کېږي. یا به ترې هغه واخیستلی شي یا به ترې بې لاړ شي، خو د هغې دوستانه وفاداره نه ده. او د ایمان دوستانه او د نیکو عملونو دوستانه دا وفاداره ده، خدا دوستانه کلکول پکار دي. او د دې د کلکولو ذریعه داسې قسمه مجالس چې د الله د کتاب درس ته سړی کېږي، چې هغې کې د الله نوم اخیستلی کېږي، د پیغمبر علیه السلام ذکر پکې راځي، د آخرت تذکره پکې راځي، نو بنده سره فکر پیدا کېږي او هغې سره زړونه نرمیږي او ایمان ترقی کوي، ایمان کلکېږي، ایمان مضبوطېږي. داسې مجالسو ته، داسې قسمه اجتماعاتو ته، داسې محفلونو ته حاضري لګول دا د مسلمان شان دی. د دې مخالف چې کوم مجلسونه وي، قرآن مجید د مسلمانانو باره کې ویلي دي والذین لا یشهدون الزور. مسلمان هغه دی چې هغه د ګناه مجلس ته حاضري نه لګي، غلطو مجالسو ته دی نه دي. دې مجالسو سره زمونږ او ستاسو یقین مضبوطېږي. مونږ او تاسو قرآن کریم کې هم وایو او په خپل هم د دې خبرې ګواهي کوو الحمدلله چې مونږه ایماندار یو، مونږه مؤمنان یو. د ایمان مطلب هغه په الله یقین کول دي. لکه د یو سړي په نوکرۍ باندې یقین دی چې دې نوکرۍ سره زما ضروریات پوره کېږي، هغه په نوکرۍ کې غیر حاضري نه کوي، هغه نوکري هغه د خدای رحمت هم ګڼي، په هغې د دې یقین دی چې زما د بچو ډوډۍ په دې نوکرۍ کې ده. د یو سړي په دکان یقین دی، نو هغه دکان کې غیر حاضري نه کوي. د یو سړي په زمیندارۍ باندې یقین دی، هغه په زمیندارۍ کې غیر حاضري نه کوي، خپل کارونه برابر ساتي. قرآن کریم کې مونږ له دعوت ته او مونږ وایو دعوom دا الحمدلله چې زمونږ په الله یقین، په الله زمونږ ایمان دی، په الله زمونږ یقین دی، په الله زمونږ ایمان دی. د دې مطلب دا دی چې الله مونږ منو او د الله په خبرو، د الله په وعدو زمونږ یقین دی، د الله په احکاماتو، د الله رب العزت په دین په دې باندې زمونږ یقین دی. د دې یقین څه مطلب دی؟ چې مونږ وایو زمونږ په الله یقین دی، مونږ وایو زمونږ د الله په کتاب ایمان دی، د الله په کتاب زمونږ یقین دی.
دا الله رب العزت په خبرو باندې زمون ایمان دی دا الله په خبرو باندې زمون یقین دی دې مطلب څه دی ورونو په دې دنیا کې یو مادي نظریه ده او یو آسمانی روحانی اسلامی دا الله आवाज دے دا الله رب العزت دا आवाज دے دې دو په دې دنیا کې کشمکش دي یوا مادي سمال د دولت د یورپ او د دجال आवाज دي یو د پیغمبر او د الله आवाज دي دا دوا आवाजونه د دنیا کې ګړنګيږي او د دې دوړو باندې یقین کوونکی شته ځنې یقین کوونکی په شیطان او په دجال دي او ځنې یقین کوونکی په الله دي دا الله یاران دا الله دوستان شته او د شیطان او د دجال یاران او دوستان شته د شیطان او د دجال आवाज دادي چې مسائل ختمول غواړي مسائل او حالات سمول غواړي نو وسائل او اموال مالونه ډېر کا مال مادیات نوکرای پیسې منصب عہدی نوکرای ملازمتونه دا ډېر کا نو چې دا ډېر کا نو حالات ختم شي حالات سمول غواړي هغه داوي کله خپل کور حالات ټیک کول غواړي نو مالونه نوکرای په ګډېره کا مذکور حالات پر برابر شي کله کلی حالات ټیک کول غواړي نو مالونه نوکرای ویکنتای دا په ګډېره کا نو د کلی حالات په برابر شي کله ملک حالات سمول غواړي نو اقتصادیات او مالونه مضبوط کا چې مالونه به کې ډیر وي نوکرای ډیری وي ډیګرای غټي وي نو چې کله حالات سمول غواړي نو دا څیزونه زیات کا مالونه دولتونه دفترونه گاڑی دا زیات کا نو حالات پسند شي دا د دجال نظریه ده او دا د شیطان نظریه ده قران کریم دې ته اشاره کړی ده او دې فکر والا خلق او قران کریم ذکر کړی دي چې تباشي هغه کامیابی نه ده مونته هغه ناکامی مونږ ده هغه ناکام شو تباشي دویم قرآنی اسمانی رحمانی پیغمبری آواز دی د دې مقابله کې آسمانی رحمانی پیغمبری آواز دی هغه دا دی چې حالات سمول غواړي او د حالات او راوستون کی سره تعلق جوړ کړه حالات سمول غواړي په خپل اعمالو نظر ثانی وکړه خپل ځان ته وګوره حالات جوړ شوي د کم ځای نه دي حالات جوړ شوي ستا د عمل نه دي حالات خراب شوي ستا د عمل نه دي نو چې کله ستا د عمل نه حالات خراب شو نو جوړېږي به هم د دې ځای نه د کم ځای نه چې خراب شوي دي نه هغه ځای نه به جوړېږي قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم یو خلق یو خبره ذکر کوي سکول او کالج کې عاشر ډیر زوتیږي او دا ویل کېږي چې الله نے اس کو مکی حالت نہیں بدلی
जिसको ख्याल न हो अपने हालत बदलने का, अल्लाह ने चाह हालत न बदली जिसको पल हालत न बदली, ला खबर पल दे टिकता। मतलब इदा दे छेतर पर दवागानो बांधी कीगी लगलास पर खोजावल गाड़ी लास पर खोजावल गाड़ी दा खबर दा शेर दा खबर पल दे टिकता। खुदा रे आयात मतलब नहीं, दायात करीमा मतलब दादी इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यकीनन अल्लाह न खराबई न बर्बादी अल्लाह रब्बुल इज्जत न खराबई अल्लाह रब्बुल इज्जत हालात दियो कौम और नेमतुना दियो कौम खुशाले दियो कौम अल्लाह न खराबई हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम सर्दी पूरी चिदी बदल किया गा निजाम से कम अल्लाह पदे फर्ज करे। अल्लाह कम इबादत ला अल्लाह कम खिलाफत ला अल्लाह कम कानून ला पैदा करी अल्लाह कम दिन ला पैदा करी अल्लाह कम निजाम चलो ला पैदा करी। कल दैदा पलट तो हुई अल्लाह दे नेमतुना खराब की खुशहाला ये बर्बादी की हालत से अल्लाह रब्बुल इज्जत खराबई। कुरान करीम के अल्लाह फरमाई मा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम मा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तासु तचसर सीनला तासु अमल नतीजा यो जमा खपल अमल ले द्वेम दयो कोम दयो कुल यामाली द्रेम दयो दिल्ली अमल नवी और सलोरम दियो मल्क अमल नवी और पिंजम दो टूली दुनिया आमाली दादारी अभी खपला मलनामद और खपल रजिस्टर दे जमान से अमल नदा सीधी चागा मां सर ताल्लुक लरीदारी किली तो नुकसान निश्ता बस अगर जमाओ अल्लाह माने लगा कबमा तबा टू खैर आजी पमा बांधी दाना राखी जी पमा बांधे सरो दो दगाख्तर राजी बलदा जमान अखपल अमल नतीजा बलदी सजा लामाल राखी बल चाले नवर खुदवेम जमान से अमल नदासी शागर दुनिया या कली पर रजिस्टर की गले की दागी कली सर ताल्लुक दे अब कली बांधी नजरअंदाज की द्रेम यो किस्म अमल नदी चामल सर ताल्लुक लरी सलोरम यो किस्म अमल नदी चा टूली दुनिया सर लरी दासिमुन की जने खलक दे चा सिर्फ तो कूर खलक दे दागी किली क्यों सो नुकसान और न पैदाइश से नहीं बल दागजान लामाली खुदमुन पकली की जने खलक दाग कली पोरे दाग यो खबर दा या दागे औलाद से अगर किली का नुकसान रसे या सर से जनी जमुन पर एक खल्क किला से खलक दे शिदागर तर दिल्ली पूरी आवाज रसी और दागर दस्खत किले ना पूरे दिल्ली से सर से नुकसान रसे और सुनिदार के खलक दे चिरागी आवाज पूरा मस्त सर से या पूरा मस्त फायदा रसे तक का मलूने चीज़ी के तरसों पूरे दामल दायरा सेवा कीगी दूरा पूरे दामल असर सेवा की दायरा ज्यादा दला आमल से की दो दागे असर ज्यादा दो असर ज्यादा दो जमुंग आमालो असराती कुलिया सराती में और खराब सराती में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुई कि अल्लाह खराबी की नौमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम द मुसीबत और द मासियत रबत द मुसीबत और द मासियत यो बल तरफ तड़ुन में गुनाह राजी वाला तो मसाइब राजी उस यो गुनाह ने
او یو غلطی ده د هغې کلي ته نقصان دی او کلیوالو داسې عملونه شروع کړل دا کلی به خرابېږي یو ملک داسې اعمال شروع کړل چاہے ټول ملک ته نقصان دی هغه ملک به څه کېږي یو ملک والا داسې کارونه شروع کړل چې د هغې دنیا ته څه دی نقصان دی نو سالمه دنیا به خرابېږي سالمه دنیا به خرابېږي چې کوم ځای کې حالات برابر نه وو هغه خلک چې خپلو عملونو ته څه وکړي حالات خرابېږي د اعمالو نه نو قرآني آواز دا دی چې تاسو راشئ د خپلو عملونو له حالات سمول غواړئ نو تاسو خپل مولا سره تعلق جوړ کړئ خپل الله سره تعلق جوړ کړئ خپلو عملونو ته وګورئ چې کله عملونه سم شو نو حالات به خود څه کېږي د قرآن آواز او پیغمبري آواز دا دی ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم یقینو کوي تاسو په خپل نظام چلوونکي باندې یقینو کوي تاسو په خپل تربیت کوونکي باندې یعنی د خپل تربیت کوونکي په تربیت باندې څوکي چې دا تربیت کړي چې الله زمونږه کوم تربیت کړي په دې باندې یقینو کوي چې زمونږه د حالاتو سمولو ذریعہ غدا الله تربیت ته دا الله رب العزت دین دی دا الله رب العزت اسلام نه او دا الله رب العزت نظام او قانون نه زمون حالات خرابېږي د دې د وجه نه چې موږ د دې نه څه کیږو اپل کیږو چې پاتنای ریل ګاډي په روان دي په پاتنای روان نه سمې چې خرابې چې پاتنای نه شي کاته کیږي نو خرابېږي به سمېږي چې کله مسلمان قوم په پاتنای سوي روان وي نو دی به سم وي خو چې کله پاتنای نه کاته کیږي او اپل کیږي او دی پل کیږي به څه کیږي دیو خرابیږي پاتلې باندې سیدا روانیا ان امنو بربکم الله رب العزت تاسو چلولو لپاره او تاسو سمولو لپاره یو نظام یو قانون یو طریقه را لګل دا یو شریعت را لګل پتک کی شریعت باندې یقین کوي چې زمونږ حالات کمیږي نو په دې باندې وسکیږي که زمون رزق کی برکت راځي په دې برازي که زمون امن راځي نو په دې برازي که زمونږه بهای ختمي نو په دې وسکیږي یقین په دې پکار دی په دې باندې یقین پکار دی اوس مونږ وایو یو څو کو بل څه وایو زمونږه دا خبره کوو چې زمونږه په الله یقین دی دا الله په کتابو یقین دی خو زمونږ عمل د دې گواهی نه ورکړي د آیات کریمه ما ویلو الله فرمایي والذین لا یشهدون الزور د دې یو معنی دامنا چې هغه مسلمانانو بختور دي چې دې غلطه گواهی نه ورکړي دروغ گواهی نه ورکړي اوس دا دروغ گواهی ده چې یو سړی په خولې باندې وایي چې اسلام حق دی او عمل کې دی په عمل پې نه کوي نو کذب دروغ دي ته ویل کېږي چې په خولې او یو ظاهر کې په عمل کې بلوي نسبت کلامی موافق نه د نسبت خارجي سره اوس وایي یو څو چې وایي اسلام حق دی او عمل کې اسلام نه ښکاره کوي در دروغ وایي ستا چې کوم معاملات دي هغه د اسلام په طریقه باندې وي ستا چې کوم بینک بیلنس دی هغه اسلام په طریقه باندې نه دی ستا چې کوم دکان دی هغه اسلام په طریقه باندې نه دی ستا چې کوم بهر اسپتال له تانا دا تحصیل له کچرای دا سکول له کالج له هغه د اسلام د پاټای نه بهر دی نو اصل وایي چې اسلام حق دی او عمل کې ښکارا کوي نه دا په عمل کې ښکارا کوي د الله رب العزت په دین باندې یقین وکړه د الله په دین باندې یقین وکړه چې زمونږ د دنیا د سمېدلو ذمہ دار الله دی او زمونږ د آخرت د سمېدلو ذمہ دار الله دی زمونږ دنیا سمې الله سمې
زمون آخرت سمئی نسو کے سمئی اللہ سمئی رب سمون کی توئی رب درستون کی توئی رب اصلاح کون کی توئی نو اصلاح کون کے سمون کے درستون کے سوک لے اللہ رے اللہ رب العزت زمون دنیا سمئی دنیا سمون دے پارا اللہ قانون را لے گلے اس پدی قانون بانی من یقین کو یقین مطلب دارے چی عمل کے اخکارا کا عمل کے اخکارا کا چی معاملات کئی اغسطل خرصول کئی نو دا سودونونا دا غلطو گانونا دا سی دا رشوتونونا دا غینا زانو ساتا دا کمیشنونا زانو ساتا غلطی طریقی سرا معاملات مکوا ڈاکٹر دے اگا علاج کہیں تو صحیح طریقہ نہیں کی دانا چلا غارشا سرا کمیشن ہوئی اون ایکسرے والا سرا کمیشن ہوئی او میں آئیکو والا سرا چکندنو کمیشن ہوئی او میں سی جی والا سرا کمیشن ہوئی ہر چالا چکے میں لباس رائے لم مریض جی کی لاغی نساک کمیشن اقلی داغو مریض ضرورت نشتلے ایکسرے کولو تا او دے دی اوغا تحیط میں سسلی کی ایکسرے کی داغل ضرورت نیشتے وینی ٹیسٹ کولو تا آدھے اور دار سے بھی سوئی دے وینی ٹیسٹ پکائیں داغل ضرورت نیشتے دے پیشاب اور ٹیسٹ تا آدھے لکھیا دے اگر کوئی وقت پیشاب دا ٹیسٹ کو سرون مکان شپک ٹیسٹونو ہوتا ہے اس کی سسکی پولی کی دے دے پارا چیالی باٹرے والا خوشحالی چیو مالا آغا پیسے را کی چی زمان سرکم کمیشن دی آغا مارا را کی دا من پاگا پاٹلائی نا غلطی کو دی وجنا زمنگل اسپتال زندگی تباہ و برباد دا تانے تراشا کشرائے تراشا زمن پٹوارخانے تراشا آگئی کی پیسے خبریں کی آگئی کی حق خبریں نہیں پیسے خبریں کی آگئی کی مجرم چلے ناغت سپین باز شی اور چکم جرم نرے کرے نا مجرم شی دخل پزے کلاد داغلے کی گی دا منگا دا دوان کی زمنگا دین صرف منزنر کہ اللہ اکبر بانگوائی و جماعت ترازا دا جماعت منگتا داخل چی اللہ اکبر اللہ دارسن الوئے اللہ دا پیسون الوئے دے اللہ رب العزت دارسن الوئے دے فدی اللہ رب العزت بانی یقین کول حلال بانی یقین کوکا اللہ رب العزت پہ دلٹیر یوں کی اللہ وعدہ دا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ رب العزت سود پہ برکت کی اور اللہ رب العزت حلال و خیرات انہوں کی برکت چاہیے اللہ وعدہ دا اللہ رب العزت کو وعدو بانی یقینو کا دا اللہ رب العزت وعدی قرآن کریم کی دیلی یو وعدہ قرآن کریم کی دادا کہ اللہ رب العزت کو دین بانی دنیا سمئی در اللہ وعدہ دا کہ مسلمانان کلا دین لراشی دابا سمیگی او دا اللہ وعدہ دا کہ کلا دین پر خودونو دی بزدلیل کی گی دا وعدہ دا دا اللہ پا وعدہ بانی یقینو کا کہ کلا منگا دا خپل وصف مناسب چار یو بانی چکم بانی دا خپل دین فرض دی اور خپل وقت مناسب منگا دا اللہ رب العزت دین خدمتوں کو اور دا اللہ رب العزت دین منگ پا عمل کرا اس کو دا برکتون بات تبدی دنیا کی اموینی اور آخرت کے بے اموینی وعدر دا اللہ رب العزت قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَلَوْ أَنَّا لَلْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کدی ملکونو والاو دی صبو والاو دی خارونو والاو کہ کم عمل نیک عمل تر کم دے پوری وین تراغ دے پوری داغی وعدن اس کے یو سڑے ہوئی زمون سکوما او اللہ رب العزت پہ امریکہ فتح نکڑا اللہ دے خوشا لکا کم یو نیک عمل لے لگتا او بپو سنت طریقہ اس کے لگنا نو خپل برکت تیرائی دی سر خپل وعدہ دا پدی با اللہ آگا در کی موس سر اللہ خپل وعدی کری دی آگا با آگا در کی
او چې کله د امریکا فتح کول غواړي د هغې دپاره به مناسب نیک عمل کوي که نه د هغې دپاره به د مناسب نیک اعمال وي د هغې دپاره به خپل نظام چینج کوي الله رب العزت وایي ولو ان اهل القرى که د ټولو صوبو والو او د ټولو ملکونو اسلامي به ووایو که دې ملکونو والو یقین کړی وی د الله په وعدو باندې دی خارونو والو دی صوبو والو دی صوبائی اسمبلو والو دی قومی اسمبلو والو دی یقین کړی آمنو یقین کړی د الله په وعدو باندې د الله په احکاماتو باندې واتقوا او د الله د ګناهونو نه د الله د خلاف نه ځان بچ کړی نو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض د ځمکې او اسمان به دواړو د دوی نوکري کولی ځمکې به هم نوکري کولی اسمان نه کولی علماء کرام ذکر کوي یو تذکیری تکوینی دی او بل تذکیری ایمانی دی یو دا چې الله قدرتی طور دا ځمکه او اسمان موږ له په خدمت کې لګولي دي هم د کافر خدمت کې هم د مسلمان دا هغه موږ له په کار کې لګولي دي هم د کافر خدمت کې هم د مسلمان دا ځمکه دا جمعات لایکاني او جمعات پکې جوړای نوم درته سموي او دا ځمکه دا ګټر پکې کاني نوم درته سموي او دا ځمکه دا کدر مثال بیزوان جوړای نوم درته سموي صحیح ده کنه دا الله قدرتی طور انسانانو له کار کې لګولي دي دیتا عالمان تسخیر تکوینی وي بس دا قدرتی طور د انسان تابع دي دویم د تسخیر ایمانی چې څه کله د الله شي نو د ځمکه ورستا مني بیا بیا به دا دریابونه ستا مني بیا به دا ورو سپوږمۍ ستا مني دی به بیا تا پسې روان وي دی به ستا خدمتونه کې تذکیري ایماني به وي تذکیري ایماني ځمکه به هم ستا نوکري کوي اسمان به هم ستا نوکري کوي چې کله ته د الله شوې نو د هر څه به څه شي د هر څه به ستا شي دا دنیا سجن دا دنیا د مسلمان سره دا د مسلمان جیل خانه ده جیل کې د څوکینو قیدیان ني او جیل کې د څوکینو څه قیدیان موږ ټول شو او الله رب العزت اشارتا قیدیانو تدا ویلي قیدیانو تدا ویلي یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم نبی علیہ السلام سره جنگ کې قیدیان راغلیو دا غیر نبی علیہ السلام جرمانه واغستله نبی علیہ السلام تعالی ویډی لګه تسلی ورکا ورته وایي چې تاسو نه په جرمانه واغستله خو که تاسو چې ایمان راوړو نو د دې جرمانې نه بدل خپل دي بهترین چیز بدل درکی عالمان وی دی آیات کی اشاره ده خبره تا چې د قیدینا چې کومې ماضي واغستلی شوي الله رب العزت چې د الله په فیصلو صبر دی او د الله په وعدو د ده سره یقین دی د دې موضوع نه به الله تعالی ښکلې ورکړي الله ورله مزیدارې مزید څه کړي ورکړي ویغفر لکم الله ورته ګناهونه معاف کړي اوس موږ ټول قیدیان یو قید والا چې وي نو هغه د جیلر او د مالک په حکم باندې چلیږي چې ورته وایي سو جاؤ نو سو جاؤ ګینې نیز به ناستي او چې ورته وایي کاو نو کاو که ورته وایي چې نه کاو نو نه کاو که ورته وایي چې 15 منټه کې به ډوډۍ خوري نو 15 منټه کې به خوري نوره بس خبره ختم او چې یو پیری د دسترخوان غونډ کړو خبره ختم نه بیا علي سیاسي به ورته وګورو دا قیدي تابع دی قیدي څه دی تابع دی موږ ټول قیدیان یو په دې دنیا کې موږ څه یو تابع یو والله رب العزت وایي چې ته کله زما تابع شوې نو تا له به زه ډېر ښکلي څیزونه درکړم چې تا کوم پرېښودل
زما د حکم د وجنا تا کوم ماضي ذکرې پرې خو دي تا کوم خواهشات پرې خو دل تا کوم طبيعتونه پرې خو دل د دې نه بدل خولي څه مزیدار بدل درکما بهترین چیزونه به الله رب العزت دوی تاسو له درکما مزید بدل درکم دا دنیا و ساخت مقصودو کی لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض زمکا اسمان بستانو کری شروع کی ابروبادو ما و خورشیدو و فلک درکارن تاتونانے بکب آری و بغفلتی نخورین ہمان باری تو سرگشتا و فرمان بردار شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نخورین اللہ رب العزت پیدا ټول کائنات ته نوکری کی خو شرط داری چې زمان نوکری زمان سوکا زمان نوکر کردار سبستا شي نوکران شي موږ کم دي په یو موږ ټول نوکران کړی الله خوشاله ک الله وي زمان شنو سبستا تاسو موږ الله شي ویو او دا وایي چې الله دې شي لکه موږ تجربه کوم موږ ساول زموږ شي چې کیږي کنه کیږي اسنه چې موږ ستاسو څه بیا زمونږ یقین کمزور دی کمزور دوستان چې وایي یقین مهنت پکار دی دا زمونږ استادان چې وایي عقیده توحید مضبوطول پکار دی دا تا عقیده توحید مضبوطه کا یا ایها الناس ان وعد الله حق دا اللہ وعدہ کی برے ہیر پیرو تارو طرف نبا کمی کیدلے شی خدا اللہ را طرف نکمی نشی کیدلے تم رب پوری نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ رب العزت فرمائی لی اللہ رب العزت فرمائی لی اذا آتانی یمشی آتیتو حرولتن اللہ رب العزت فرمائے من تقرب الی شبرا چسوک ما تلیش رانی زیکی گی زگز زیکی گا ما چسوک ما تگز رانی زیکی گی زوتا قلاش زیکی گا ما چسوک ما طرف ترا روانی گی زور پسی من نواما اللہ رب العزت طرف نہ کمی نہیں خبر زمن نہ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها خبر زمن نہ من لا لا وعدو باندې یقین پکار دی ان وعد الله حق یو دنیا دا او دنیاوی فلسفی او ګم شیطان دې شیطان وسوسې دا منگا دا اللہ دا وعدو ناریو یو رات دنیا ہوئی ماحول رات ہوئی گورا پلان کی چی دا تمرا بلڈنگ جوڑ کرے پتی جوڑ کر دا شے پتی نلیا والا چی دا پتی نکی کی سبا کور واری منگا دا بلڈنگو نوائیو نبی علیہ السلام دا دوارو جانو بادشاہو کنو دا سے غٹ بلڈنگو اللہ رب العزت طالب دنیا تداغت کور تر قیامت پورے کو جلاغت آکول لکه چې کم کور کې خبر ده کنه دا څنګه روزي ته ځکنه نو دا راغتو دا کور لکه ټول هروسه پورې موږ دا کور دی دا کور دی دا کور او د ټول دنیا بادشاہ دې کې شک نشته نبی علیہ السلام دنیا کې تو بادشاہ تو مسلمانانو بادشاہی چا کول نبی علیہ السلام بادشاہ نبی علیہ السلام کاغو کو تلے آغا بل سرو زرو پکڑناو گردیدلے دانا چا آغا سر مال ونا آغا سر مال وقو لسے والا ورکو دیتا زہد وے لکی آغا زاہدو مسکین نو فقیر نو زاہدو ہر کی زہدو آغا پر سر کی دنیا ونا نصر اللہ رب العزت کوئی قرآن کریم کے اللہ ہوئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ذن خلق مانا کی کہ اللہ رب العزت فقیر بیا منیر خودیجی پمال مالدارہ کی اٹ اسکال گارڈر
دا کادر دی نه ووجدك عائلا فاغنا وی موندی تو بے مالا نو دا مال نے موڑ کری دا مال نے بالکل سرکی فضرکی دا سارا مالون مخلوق مادت تا فضرکی دا سارا اس لئے پکینا مال و دولت استاد سرنا ویست نبی علیہ السلام دوارو جہانو بادشاہ دی دوارو جہانو بادشاہ دی او په یو کور کې اوسېږي الله رب العزت وی تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا کله الله ارادو کی کنه تو طالب الله رب العزت بلوی باغونه درکې او زبردست پیمانه او باغی بدل سکی درکې وصل دادا چې دین د دنیا لپاره مکوه په دین الله د دنیا وعده کړی دا خو ته به کوي نه د دنیا لپاره زه مفتی صاحب محترم فرمایي وایي دا دنیا بدل الله په چونګي کې درکوي یعنې سراکه کې به درکوي زمونږ خلکو ته توي دا مقصد مه ګرځوه مقصد ته د الله رضا وګرځوه دنیا به خپله راځي نانو تویره مولا له سړي پیسې راوړي ورته وي دا والا غوتې زما حاجتي چې دی غریب له ورکا منشته دی غریب له ورکا هغه سړي ورته بیا وي هغه بیا واپس کړي هغه سړي معلومات وکړي چې د پیزار کم دي پانی یې کم دی پرتی دي هغه راغی نو په پیزار کې ولا کې خو دي نو تویره مولا چې راستنه په پیزار کې څه پرتی دي پیسې پرتی ناغو خاندل وی منگا پریخو دا نخپول رالا خلق ورپسی مندی وی ناغینا مخی دا ورپسی مندی منگا پریخو دا رسل رالا پول رالا دا دنیا با بیاستا نوکری کی نوکری خود دا اللہ رب العزت شا او دا اللہ رب العزت دفارا دا اللہ دین راوالا دا دنیا بستا نوکری شروع کی ستا خدمت پر شروع کی لطولور کدی دنیا لرا نشادی دادا سامانے نغم آورد نقصانے بپیشی ہمتی ما ہرچی بودو مہمانے نشادی دادا سامانے نغم آورد نقصانے بپیشی ہمتی ما ہرچی بودو مہمانے د دنیا په زیاتېدو باندې مستېږه ما او دنیا کمه شوه نو ناامیده کېږه ما ستا د ایمان مخې ته د دنیا خوشحالي او د دنیا غم دواړه مېلمانه وي مېلمانه د ایمان او یقین په الله ولره او د الله رب العزت په دین ولره دا یقین او دا د الله رب العزت په دین باندې یقین او دا الله په وعدو یقین دا چې مضبوطیږي نو په ویلو په اورېدو په زده کولو باندې دا پدې دوستان وایي که نه وایي چې کومه خبره سړی بیا بیا کوي نو دا یقین له راشي او چې یقین له راشي نو عمل له راشي یقین له راشي نو چې بیا به یې وایي او بیا به یې اوري چې بیا به یې وایي اوري چې یو خبره وایي نو یقین لراشي چې یقین لراشي نو عمل لشي چې یقین لنی راغلی نو عمل او یقین لراځي په ویلو په اورېدلو باندې قرآن کریم ویل اورېدل دا الله دین ویل اورېدل بیا دا چې څومره ډېر وایي نو څومره څه راځي یقین لراځي او چې یقین لراشي نو څه راشي من دنیا اورو دنیا وایو دنیا وینو باندې زمون یقین راغلی دی دین وایو نه اورو نه یقین ته نه راځي سمجھ ته نه راځي چې کله دی مونږ واورېد دی به یقین له راشي چې یقین له راشي عمل له به شي عمل له به راشي د دې وجې نه ورونو خپل ژوند کې خپل 24 ګنټې ژوند کې د الله دین قرآن حدیث د دې اورېدو لا ټیم ورکول پکار دي
کاغه نارینه وي که زنانه وي، کاغه امیان وي که مولیان وي، کاغه تبلیغیان وي که حاجیان وي، د الله کتاب باندې یقین پکار دی. د الله کتاب باندې به یقین اله راځي چې مونږ وو صحابه کرام فرمایل تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. مونږ چې ایمان زیاتو او مونږ چې ایمان له ترقی ورکوله نو مونږ قرآن شروع کړو. نو چې قرآن ویلو زمونږ ایمانونه څه وکړه؟ فازددنا به، زمونږ ایمانونه په قرآن ترقی کړو. قرآن کریم ویل تکول دا د هر مؤمن مسلمان کتاب دی. دا د یو ډلې نه دی، دا د یو فرد نه دی، دا د یو ملک نه دی، دا د یو خاص طبقې نه دی چې دا د مولیانو دی، د طالبانو، دا د طالب انسانیت کتاب دی. بیا خاص کر چې چا پې یقین کړی دی او ایمان یې پرې راوړی دی هغه له خدا پرېښودل نه دي پکار. من ترک القرآن فقد ضل سعیه وهل يترك القرآن من كان مسلما. مسلمان من قرآن پریږدي، مسلمان خو په قرآن څه دی؟ یقین دی به قرآن نه پریږدي. د دې وجې نه وروڼو موږ او تاسو په ځای اعمال کې تعلیم کې حدیث وایو چې یو آیات کریمه زده کول د 100 رکعاتو قبول شو نفلونه زیات کول. یو آیات کریمه زده کول د 100 رکعاتو قبول شو نفلونه زده کول مطلب چې چاله ټکی نه ورځي نو ټکی وایل، چې چاله ټکی ورځي نو په مطلب ځان پوهه کول، په مطلب چاله ورځي نو د عمل طریقه سره دا درې واړه دا زده کول دي. عمل بیا پریکټیکلی جدا دی، خو زده کول د قرآن دا درې یو ټکی زده کول، ټیک زده کول، ټکی زده کول اما محمد الله رسول بنوي ټکی زده کول دا مونږ ته ذمہواری ده، ځکه مونږ عجم یو نو مونږ باندې دا یو فرض دی چې مونږ د الله رب العزت دا کتاب دویم د دې ټکو په مطلب ځان څه کول. لکه ایاک نعبد یو د دې معنی دا بل مطلب دی ایاک نعبد صرف تا عبادت کو مونږه عبادت څه ته وایي مسله ده نه. مونږ عجم یو مونږ په عبادت ځان څه کوو پوهه کوو. مونږ وایو لا اله الا الله نشته اله الا الله اله تاسو مونږ په اله ځان څه کوو دا به ځان پوهه کوو. مونږ به ځان په دې پوهه کوو. مونږ وایو ایاک نستعین صرف تا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو. په دې به مونږ ځان پوهه کوو چې د مدد غوښتل څه مطلب دی. مونږ یو بل ته وایو نه لکه ګیدړي راکړه ته وایي دا رمبې راکړه اوبه راکړه دا مدد مونږ وغوښته غر شو تبر څه مطلب دی. په دې به مونږ ځان څه کوو ځان پوهه کوو. به مونږه الحمدلله ستایي د الله وي دا منګي په غاړه چې بیبي وځ بچې ستایي دغې به څه کوي ستایي نه. نو مونږ وایو ستاینه د چا ده؟ د الله. نو کومې ستاینې دي چې د چا دي؟ د الله دي. په دې ځان پوهه کول د مطلب باندې ځان څه کول پوهه کول دا د قرآن دویمه زده کړه ده. درېیم په مطلب څه شوي پوه شوي. اوس په دې عمل څنګه کېږي د عمل طریقه څه کول زده کول. عمل کول معنی جدا چیز دی، د عمل طریقه زده کول. ځکه ځینې آیات باندې به ته ځان پوه کړې خو عمل ته به کال پس ضرورت راځي 2 کاله پس راځي. لکه تا د حج په آیات باندې ځان څه کړو پوه کړو خو ته غریب یې چې کله مالدار شي بیا به څه کوې حج کوې خو ځان به څه کړي پوه چې حج داسې دا درې څیزونه زده کول دا د قرآن زده کول دي. یو آیات کریمه داسې طریقې سره زده کول د 100 رکعاتو قبول شو نفلونه زیات کول چې بیا یې په عمل وکړ راشه که ته ودرېږي بیا خو لا پرېږده خو دا د عمل نه بغیر د 100 رکعاتو قبول شو نفلونه چې یو آیات کریمه باندې دا الرحمن آیات څه کې نه دی
الرحمن آیات ته الرحمن علم القرآن دا جدا آیات ته خلق الانسان بل آیات ته علمه بیان بل آیات الرحمن باندې ځان پوهه کا په یو آیات کریمه ځان پوهه کا د سلو رکعاتو قبول شو نه پرونه زیات ثواب دا موږ ته معمولی څه دا آیات کریمه باندې ځان پوهه کول دا د هر مؤمن مسلمان ذمہ داری دا ذمہ داری ده ورونو د الله احسان دا الله احسان زمونږ او تاسو په دې کلی الله خو باندې الله سره عالمان دي او هغه زمونږ نه څنګه غواړي موږ ته وایي تاسو راشي ځینې علاقې داسې دي چې هغه عالمانو پسې تړکېږي هغه قاریانو پسې سترګې راوځي چې دا به کوم ځای ملاوي وي څوک یې د جت پسې ړندېږي او څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي موږ وایو مړه لکه ملان دومره ډېر دي او یاره مدرسې دومره ډېر دي ډېرې دي خو زه ورته تللی یم ډېرې به هلئ چې موږ وایو چې موږ دې ته لرو په دې ته لرو یو خدای اوس کومې ته لرو او دوی یوې ته نه وایي هغه هم لرې ده هغه هم لرې ده هغه هم چې غوږ کې راله جوړ کړي بیا ولر یوه مدرسه هم نشته چې موږ ورته تللي دي او چې کله ورته موږ لاړو نو اوس ډېرې شوه که موږ دا ټول محلې والا مدرسو ته او جومات ته راتل شروع کړل دا جوماتونه به موږ تنګ شي یقیني خبره درته دا به موږ تنګ شي دا دومره نه دي خو موږ ورته رازونه ځکه ډېر ښکاري موږ رازونه ځکه ډېر ښکاري که موږ دا ټولې محلې والا خپل جومات ته راتګ شروع کړو او د دوستانو خبره دا جومات موږ په اعمالو آباد کړو نو بیا به دا به موږ څه په عملونو کې یو عمل د قرآن ذکر تعلیم په تعلیم او تعلم اعمال به جومات په څه آبادو په اعمالو کې یو لوی عمل څه شي تعلیم او تعلم نبی علیہ السلام په وخت کې څه شي تعلیم او تعلم قرآن خیرکم من تعلم القرآن علم قرآن کریم سکول قرآن کریم خودل ورونو دا ټول ضرورت دی الله در باندې احسان کړی الله رب العزت کور له مدرسه راوسته او مولانا سیندی رحم الله فرمایي چې قیمتي ټیم د سهار نه تر ماسپښینه دی خلکو له پکار دي چې دا دین له ورکړي او د ماسپښین نه وروسته دنیا کوي خو اوس خبره بل شانتې ده خلکو ټول دغه قیمتي وخت دنیا نه څه کړی دی ورکړی دی وایي زما عالمانو وروڼو ته درخواست دی چې دوی ورته خپل ټیم ټیبل لږ بدل کړي وایي دا عالمانو وروڼو ته درخواست کوم چې دوی ورته خپل ټیم ټیبل څه کړي بدل کړي وایي خیر دی د عوامو له سکولیانو له کالجیانو له دی لري د مازدیګر نه څه ورکړي ټیم ورکړي او دوی وروڼو ته مې درخواست دی چې تاسو د ساعت ته انشاءالله ورکړو سکول کالج له زمیندارۍ او دکاندارۍ له ورکړو د مازدیګر نه وروسته دا ټیم د ماسپښین نه وروسته دا ټیم دا کم از کم چاله ورکړي د الله دین او د الله کتاب له ورکړي د الله دین او د الله کتاب له ورکړي ورونو مدرسو کې دا په خپل سکولونو کې راوتلي او تعلیمي بالغان نو باباګانو هم MVCD شروع کړي تاسو به یې یاد یا به نه شي یاد تعلیمي بالغان راته څه شروع کړه او بیا به کې باباګانو هم MVCD وي زموږ مدره کې هم هغه کلاس MVCD به باباګانو وي او ABC به زه ټولو الف الانار او بي بعد او سي تخته دا به زه ټول لګیا وم ورونو دلته مدرسو کې تعلیمي بالغان شته دا نه چې صرف تعلیمي ټوټاګان او تعلیمي معصومان زمونږ د پښتنو یو مصیبت ته خفه کېږئ نه چې د لسو کالونو کم ماشومې د جومات ته یې لیږو چې د لسو کالونو بره شو نو لوی دې لیږو چې دې بولي سره جومات ته نه ځي بیا دا څه مصیبت دی په موږ لکه د لسو کالونو بره ور څوک قرآن نه زده کوي څوک په دین نه زده کوي علما ناست دي صحابه کرامو کې کم صحابه وو چې پیدایشي مسلمانان کم وو که نه چې پیدایشي څوک مسلمانانو ډېر صحابه په بوډاوالي سره راوړلی ایمان راوړلی د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې 70 کالو په عمر کې د څه راوړلی ایمان او بیا د نبي علیه السلام په دور کې نبي علیه السلام د هغه په سنت اخلاق
راوړي او بیا قرآن زده کړی قرآن کریم بیا هم زده کړی ای به زده کوو اراده وه موږ ته چا ویلي دي موږ په زده کولو پوړي یو په ځان پوهې کولو کړو ګوره یو د بنده وسي یو د الله انعام وي موږ به خپل وس کوو چې الله راکړه نو ډېره ښه ده که را نه کړو موږ به ویل چې موږ خو وي خو بس نه زده کېږم بس تا به راته زده کړم موږ خو به خپله ذمه خلاصه کړي که نه موږ خپله غاړه صفا کول پکار دي د الله رب العزت احسان دی دلته ملګرو تاسو ولیدل قرآن کریم سر ته رسېدلی دی لږ درته دی جلک کوي خپل محنت نتیجه درته دی ښیي چې حافظان هم فارغ شو او دارنګې د ناظري والا هم فارغ شو ترجمې والا هم هغه درته دی جلک کوي ورسره دې ملګرو اراده کړې ده چې موږ به د ماسپښین نه وروستو هم د سکولیانو هلکانو دپاره او د کالجیانو هلکانو استادانو دپاره دا زمونږ ملګري په جلبای کې هغوی مدرسه شروع کړه د ماسپښین نه وروستو د سکول استادانو پکې علم وکړو اوس هغه استادان دي زموږ د تحصیلي رزل مسؤول چې دی میرمان استاد دي دی په دې سکول سره علم شروع او سر ته یې ورسوه اوس دوه مدرسې چلوي سکول ته هم ځي دا ضروري نه ده چې علم دپاره به سکول پرېږدي او دوکان به پرېږدي او کالج به پرېږدي او هر څه به پرېږدي نو دین له به راځي دا تاته نه وایي چې دا پرېږده دا پرېږده تا ته وایي راشه مازدیګر ځان کې لږ تېل واچوه ماښام یو آیات کریمه ووایه او د ورځې چې بیا کوم سکول او کالج کوې نو د دې په رڼا کې کوه د دې په رڼا کې کوه دا زده کړه که نه نو الله رب العزت رحم کړی دی چې دلته مونږ د علماو سره راشو مونږ ورسره کښېنو دی مونږ ته د ماسپښین نه وروستو سکول او کالج هلکانو دپاره د مدرسې سبقونه د علم سبقونه مختصر ګریمرو هغه هم زمونږ دپاره شروع کوي ځکه زمونږ دین په عربی کې دی د انګلیش دپاره مونږ ټینسونه زوتو ډایرکټ انډایرکټ زوتو د قرآن مجید دپاره هم لږ ټینسونه وینسونه څه کړو یاد کړو هغې له مونږ وخت ورکړو انشاءالله الرحمن الله رب العزت به مونږ له د دین په خپه راکړي او الله رب العزت به زمونږ ژوند رڼا کړي کوم به کنه انشاءالله دا چې کوم هلکان دي د دې محلې د دې مدرسې سره تعلق لرونکي هلکان چې سکول او کالج والا چې هغه به مونږ به علم شروع کوو انشاءالله سره د سکول او د کالج نه خو استادان یې کار دي هغه به مونږ به علم شروع کوو لږ شت دي سب اوچت کې وګورو سر مانا کان بابا الله دې ټول قبول کړي الله رب العزت الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي دا علمونه ورکړي بیا دا وګوره قاری صاحب محترم چې کوم